تیر 10 کاله کې چې کوم بې عزتي وشوه نن وخت راغلی دی په مرکز کې او په صوبه کې زموږ یو مات ګوډ حکومت راغلی دی. باچا صاحب بلاول صاحب ته د دې کارکونانو دا پیغام نن ورسوه په 2008 نه 2013 پورې د پیپلز پارټۍ په دې صوبه کې ان پي جوړه کړه او اوس په اتحاد کې موږ نن تا ته دا وایو چې په دې صوبه کې نه ګورنر راج بنو نه مقام راج بنو. موږ باچا صاحب نن په دې صوبه کې په وابډا باندې د امیر مقام او د ګورنر قبضه ده. نن په کیس په دې محکمه باندې د امیر مقام او د ګورنر قبضه ده. نن په ټرانسټینګ پوسټینګ باندې د جیوای قبضه ده. نن په پاسپورټ باندې د امیر مقام قبضه ده. موږ دا نشو برداشت کولی. موږ اتحاد منو خو پاور شیرینګ فارموله منو. موږ دا نه منو چې امیر مقام او ګورنر غلام علي زما پارټي وخوري. دې اتحاد نه موږ نه یو. باچا صاحب زما د لا جوړ شو کړه سکیم دلته نن د جیوای یو وړوکی کونسلر راوړي. نن چې دلته یې پي ایم ایل نون دغه کونسلر نشته د ګیس ابتدا هغه کوي ټرانسفارمر هغه کوي پیپ هغه لګوي. که دا اتحادي دا کارکونانو ته نامنظور دی نامنظور دی نامنظور دی. باچا صاحب زمونږ په دې ضلع کې د پي ټي آی افسرانو زمونږ د کارکونانو بې عزتۍ کړي. بلپور د افسران ټول ټرانسفر کا. باچا صاحب زمونږ چې کومې محکمې دي هر وزیر مشیر خپلې علاقې له زور ورکړی دی. خو مونږ په فخر سره وایو که تاسو موږ ته توجه راکړه او د دې کارکونانو په مشوره او ټکټونه ورکړه نو 15 صوبایي اسمبلۍ سیټونه او 2 سیټونه ګټو به کوي نه ګټو وایي چې د کارکونانو په مرضۍ ټکټونه به ورکوي که نه راچوت کوي ووایي ګټو به کوي نه ګټو. نو باچا صاحب دا واوره انشاءالله که تاسو موږ ته توجه راکړه دا سیټونه به ګټو. باچا صاحب بي ایس پي پروګرام منسټري زموږ سره زموږ د دې تیمارګري غلام مټ یو دفتر دی او تالاش او د خال او دا غټه آبادي ده. مونږ کونډي صاحب ته څو پیرې وویې خو نن ورته باچا صاحب هدایات ورکړه چې یو دفتر په خال کې منظور کا یو په تحصیل تیمارګره کې منظور کا یو په تالاش کې منظور کا چې زموږ خویندې میندې په عزت په طریقه سره رجسټریشن وکړي. تاسو ته منظور ده؟ باچا صاحب موږ ستاسو نه دین د قوم نه شکریه ادا کوو د دې کارکونانو د بلاکن ډیویژن نه چې تاسو یې کسټمیټ موږ سره ملاقات وکړو او تاسو په هغې کې یو کال ایکسټینشن ورکړو. باچا صاحب موږ ستا شکریه ادا کوو. باچا صاحب زمونږ دلته نوجوانان بېروزګاره دي. کم منسټران چې دي کم وزیران چې دي هغه خپلې علاقو نه بړتي کوي. زه دا مطالبه کوم چې د پي ایس ایف د یوت د سوشل میډیا او دا نوجوانان دا غریبانان دا زر تر زره بړتي کا. زه په اخره کې یو وعده وکړو د ذوالفقار علي بټو نوسې چې ذوالفقار ستاسو دپاره د غریبانانو دپاره د دې سپینې جامې دپاره د دې بنګلې دپاره د دې ګاډي دپاره نن چې په خلیجو کې مزې کې د دې دپاره پانسي ورکړې وه او د هغه نوسې او بیبي شهید محترمه بېنظیر بټو چې ستاسو دپاره وینه توی کړې وه د هغه زوی یتیم بلاول پټو زرداري زمونږ ډیویژن ته راروان دی. نو نن په قرآن قسم ته وکړئ چې په 17 تاریخ به سوات ته ځو که نه به نه ځو؟ نه 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 دا ووایئ چې زرداري صاحب یې په زرداري هاوس کې واوري. سوات ته به په
ایماندارۍ سره په ګڼ